ته پړونې واله اوزه زما د کوره. دا الفاظ هم طلاقي الفاظ دي. په څویمه مرتبه کې به طلاق ورکې. نننی درس دا دی محترمو چې طلاق په څو قسمه دی او په کوم وقت کې او په کوم طلاق باندې بلکې په څویم طلاق باندې ښځه تا نه مستقل جدا کېږي. لږ غوندې درته واضحوم. طلاق دوه قسمه دی. یو هغه طلاق دی چې هغې ته طلاق رجعي ویل کېږي په صرایحو سره، لکه انسان چې په دا طا لام الف قاف باندې ښځې له طلاق ورکړي یو طلاق، نو دې ته طلاق رجعي ویل کېږي. بغیر د نکاح نه تا دپاره دا ښځه روا ده، یو طلاق چې دې ورکړه. دویم طلاق چې دې ورکړه دې ته هم طلاق رجعي ویل کېږي. بیا هم درله بغیر نکاح نه دا ښځه تار له روا ده، زندګي ورسره تورولی شي. لیکن که دریم طلاق دې ورکه محترمو، بس دا ښځه تا نه لاړه، باینه شوه، په بینونت کبرا سره دا ستا نه جدا شوه، بس لاړه. ما تا ته ووایي تا سره دوه طلاقه دي. اول طلاق دې ورکه بغیر نکاح نه ورسره زندګي تیرولی شي. نمبر دو طلاق دې ورکه بیا هم ورسره بغیر نکاح نه زندګي تیرولی شي. خو که دریم طلاق دې ورکه بس تا او ستا ښځه نه جدا شوه. اوس به دې سره څه کوو محترمو؟ دا ښځه ستا نه جدا شوه، که ته وایې چې ما دپاره بیا روا شي، نو دا ښځه به بل یو انسان ته په نکاح کېږي. ستا نه به اول عدت تیری 3 حیضه 3 میاشتې. بیا به بل سړي ته په نکاح کېږي، هغه به ورسره نکاح کوي، صحبت به ورسره کوي لکه ښځه او خاوند چې څنګه میلاویږي. په روایت کې راغلی دی نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې هغه ستا شات اوسکې او ته د هغې شات اوسکې. مراد ته صحبت دی چې دغه سړی ورسره صحبت وکړي او هغه ورله په خپله مرضۍ باندې طلاق ورکړي او 3 حیضه پې باندې ووړي، نو دا ستا دپاره جایز ده. او دا خو زموږ د پښتنو رواج کې نشته. دې خبرو ته ډېر سوچ کوئ محترمو. ګورئ ښه ما وویل یو طلاق په ظاهري طلاق یو طلاق دې ورکه بغیر نکاح نه زندګي تیرولی شي، ښه دې سره ستا دویم دې ورکه بغیر نکاح نه زندګي تیرولی شي. خو چې دریم دې ورکه بس دا ختمه شوه محترم. اوس دویمه خبره، اوس هغه الفاظ چې ظاهري ته طلاق خو نه دی، خو لکه مثال ته به اوس یو سړي ښځې ته وویل چې ته زما د طرفه آزاد یې، هلکه دا طلاق کې راځي که نه؟ دې باندې به انشاءالله. یا یو سړي دا ته وایي چې ته په ما داسې لکه د مور، ته په ما داسې لکه د خور، ته پړونې واله اوزه زما د کوره. دا الفاظ هم طلاقي الفاظ دي. انشاءالله صبحی به په دې باندې بحث کوو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ما چې سید وې دی وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. لغون د مدرسه لغون د درسګاه د پاره وخت است د خدای د خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. الله موږ په حقیقت کې د دین او د محمد رسول الله وارثان جوړ کې. امین وای شوق سره الله دې مدرسې له استقامت ورکې. زموږ د بازار ولا مرګري په شوق او ذوق سره حاضری کې. الله ته د علماو د طالبانو او د انبیاو په صف کې د قیامت پر خدای را پاسه. الله دا درسونه شروع کړي دي د طلاق متعلق. خدای د طلاق د خباست نم اوساتي. الله د دې ټکی خدای د دې ټکی نم خدای اوساتي. الله د چا کورونه چې روان شوي دي خدای ته اصلاح کې. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. سلام